هلته مې دا اپیل دی چې خپل بچیانو ته د پولیو کترې ورکوئ چې مونه معذوري نه شي. ګرانو کتونکو د مهال موږ په جنوبي وزیرستان لور وانه تنهایی سیمه کې موجود یو. په تنهایی کې په هغه کور کې یو چې په کوم کور کې د پولیو افیکټډ ځوان موجود دی. ناصر خان د پولیو نه متاثره شوی دی. د ناصر خان والد صاحب بخنواز هم زموږ سره موجود دی. بخنواز په کال 2000 کې واده کړی دی. هغه نه پس دا اولینی بچی ناصر خان دی. ناصر خان چې کله پیدا شوی دی 4 کاله پس هغه د پولیو افیکټډ شوی دی. د پولیو ناروغۍ شکار شوی دی. هغه بیماري چې هغې علاج نه کېږي. نو هغې نه بعد په دې کور کې د پریشانۍ صورتحال پیدا شوی دی. د بخنواز چې کوم واده دی د ناصر خان مور د هغه وفات شوې ده. د وخت کې دوی د یتیمان دي. او بل خواته ناصر خان چې کوم دی هغه هم ډېر زیات د پولیو د وجې نه د ده ژوند چې کوم دی هغه محدود شوی دی. او بخنواز هم بیمار دی. بخنواز 5 بچیان دي. نو دې وخت کې بخنواز دا وایي او د ناصر خان هم دا وایي چې که څوک غواړي چې مونږ ښه ژوند وکړو، زمونږ بچیان ناروغه نه شي، د پولیو افیکټډ نه شي، نو د خدای دپاره تاسو خپل بچیانو ته د پولیو قطرې ورکوئ. او د ناصر خان هم دا وایي چې که چېرې زه روغ وایم ما به ښه ژوند کولی، سپورټس اکټیویټیز مې کولی، د کور د چارې لیار به مې کولی، خو هغه زه نشه کولی. په دې وخت کې بخنواز چې کوم دی هغه هم ناروغه دی. او دغه هغه فیملی ده، هغه کور دی چې په دې کې شپږ یتیمان ژوند کوي. په هغه کې ناصر خان چې کوم دی د دې پلور بخنواز اولینی بچی دی، هغه هم د پولیو ناروغه دی. ناصر خان دې مهال چې کوم ژوند دی ډېر متاثره دی، خو بیا هم دا امید لري، دا هم وایي چې زه کوشش کوم چې زه سبق ووایم، زه زده کړه وکړم، څه نه څه په خپل ژوند کې دغه بهتري راولم چې زه څه نه څه روزګار پیدا کوم. تر دې دمه د څه روزګار نشته. په 2 پښې باندې معذوره ده، په ټنډۍ باندې دی چې کوم دی تګ راتګ یې دی. تګ راتګ یې ډېر زیات محدود دی. او بل طرف ته دوی دا غوښتنه هم کوي چې که څوک غواړي چې زموږ سره مالي مرسته وکړي، د دې فیملي سره دوی د انکم اف سورس طریقه نشته، نو هغه هم زموږ سره کولی شي.